احداث دخلي مراد لنا مرق نفس كم عدت تيري أغيث إحدار ذو مناسبات لجنائز سنة واضحة إنسان جمرشي نفذ عدت تيري أو إحداث أثر كده حد مأخوذ حتى يحرص حد منع دويل فيك ملاحظة التزيين أو التزين نزان منكي فذلك وتحداث نو بتانا بس سوالو شيء إحداث ولي وي مطلب إذا مأخوذ حتى يحرص حد منع دويل فيك بندش دويل فيك نو ديتا إحداث ذكوي يبقى لبعض سيزونو نكيانا جائز وي تاغي نزان منكي التزيين او په اصطلاح کې احداث څه شی دی نو احداث په اصطلاح کې هغه عدت چې خدای د خاوند د مرګ نه پس دی چونکې دا د ډېر کومه د ډېرو څیزونو نه ځان بچ کوي ځکه احداث ورته وایي نو بس نو په دې کې ماته ګوره احداث د ښځې په زوج باندې څومره دی لکه وایه 4 میاشتې 10 ورځې او په حاملۍ وضع د حمل او غیر د زوج نه خو دا ارجع احداث کې دی نو هغه د ښځې احداث په هر چا احداث دی ضرور دی او کپلار دی او کزوی دی هغه صرف او صرف درې دی بیا زیات نشته دی لو تر پسې شاه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان يوم الثالث فلما كان يوم الثالث او بل ذلك فلما كان بعد يوم الثالث بل نسخة او اغراجل دي او يادا لما كان يوم الثالث اختتم اليوم الثالث وذاك بسفرة جران داني فهماني بس دا خوشبوئی ہوئی او دا خلیوالی براولی وینوهینا ان نحد اکثر من 3 الا لزوج نقول اکثر من 3 کوئی گیا کنا دریو رضو پوری اجازت تھی نو دریو رضو پوری با احداث کے دلینا زیاد پہنے نو دا خودی قدری مرضو تو نو ما ذکر ہوئی کہ دیکھے بعد اليوم الثالث بالرواية اشتاع شابت مولانا وبه قال حدثنا الميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرني وحميد بن نافع زينب بن جرير سلمة قال لما جاءني عيد بسفيان من الشام دعت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها بسفرة في يوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعها وقالت لغنية لولا اني ذكرنا زيار دي رقم زياروي اشتكوي او دویم دا چې خوشبویم دا نو ذکر وری دا پلار مې دی نو درو په اليوم الثالث في آخر اليوم الثالث قيد بلغهم يا بعد اليوم الثالث ولا حديث ولا في قرينة دا لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آخر لامرئ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تريد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها دا ځکه چې درو مستن سبا د مون خلک سالوي فرده غمونه کوي دا ګناه ده دا په ژوند دې څوک بمري او څوک بلغيږي نو ته به څومره غمونه کوي دا خو ګناه ده د دنیا کار به نه پاتې او په سوچونو فکرونو کې وبروت دا مو خلکو کې ډېر ګنده روایت بیا چې مو بیا اختر راشي بیا خلک را دي دعاګانو نه بدعت دي او بیا خلک غمونه کوي دا څه ګناه دي خلکو شروع کړي او دا یؤمن بالله و یوم الاخر کې خبره کړې ده دا دې نه ټول عقاید مراد چې مسلمان خدای او خاون باندې افغان لږ زیات دي خاون باندې افغان لږ زیات دي بل زر دا خدای بل خاون در نشي کولی نامناسبه دي دا هلته بچي وي پکې کله کله نو په دې نسبت هغې له زیات مقرر کړه ورپسې شه مولانا فإنها تهد عليها بعد شيء کېدی شي دې کې څلور میاشتې ده 10 ورځې بله وجه ده پلان کويګه اداله چې په دې وخت کې بلدي حیض راغلي حمل بيني او بعد وخت کې دا وینا د حاملین کله کله راځي کله خزه حاملې او وینا راشي ډاکټر ته بیا راځي چې دا وره نو دا څلور میاشتې 10 ورځې کې پوره پته لګيږي د انسان چې څه ممکن ده اصل چې دا حاملې نه په دې زمانه کې مولانا سيدي مشرف سپیره یو بل خبره کړې او هغه شکر علماء ته هغه شی پوره نه کوي وای دا ضرور میاشتې 10 ورځې چې تیرې نو مقصد یې دا نو دا مقصد نه کوي باټري دې ټیسټ وکړي یا خدای چې طلاق ورکړي نو څو ورځې به دا عدت تیرې مطلقه 3 میاشتې نو دا دې لپاره چې حیض راځي او کنه راځي
نو حاصل د کلام دا دی چې دغه دی وکړي که نه څه ورته ویل کېږي ټسټ یې وکړي ما وایي د ټسټ خبره که نو په خدای چې ښځه به حاملې او ټسټ کې به لیکي چې دا غیر حامله ټسټونو والا پیسې ورکړ څه لیکي ټسټ داسې اعتبار دی ټسټ والا له خو نن سبا پیسې ورکړه دروغ رښتیا کوي او رښتیا دروغ کوي ډاکټران چې دومره رشوتونه دي دونه بل څوک نه دي هلته به دې ډپارټمنټ ټسټ کوه پیسې ولا ورکوه د 100 روپو به ورته دروغ چې ولیکه چې څه پرېږده خېټه یې پاکه ده بل سره به جما کوي واده به کوي بچې به د یوې بل له حسابې ده زه ورپسې شم مولانا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها انها اخبرته قال دخلت على ام حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على بيت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر وعشرة ثم دخلت على زينب بنت جاش رضي الله تعالى عنها حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست به ثم قال ما لي بطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على بيت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر وعشرة باب زيارة القبور وبه زیارت د قبور مراد ته زیارت اهل القبور دی دغه قبر دی خو پرې نه مڅوک نه دی کاندلا دغه اهل القبور د زیارت بالکل ثابت دی زیارت القبور وعلى طریقه شرعیه خپل اوسره دی چې باندې جاړي باندې قبر او د خدو او د سړو د دوړو د زیارت القبور خبره مې درته کړې و نه بل ځای کې راځي تیر شوی د حدیث خو ویل له مختصر کہ رسول اللہ مبارک کو دوارات القبور لعنت و لعنت دوارات القبور لیکن بعض علماء وی کہ دا قسم شتا او پتوانانو باندې بوډېګانې ته مستثنی او بعض حضرات وی چې نه دا په هغه زمانه محمولو چې زیارت القبور منع د ښځو نه زیاتې فتنې وی غیر تخصیص وکړه او چې کوم وخت کې دا آیت حدیث راغی چې نهیتکم عن زیارت القبور فلا تزوروها نو خطاب سړو ته دی خو په دې باندې سړو کې ښځې مراد او دا قول راجح دی ما تاسو ته ویلي چې عایشې صدیقې په فاطمې رضی الله تعالی عنها په خپله تپوس وکړه د حضور پاک هغه به تلله حضرت حمزه قبر ته هفته کې به یو ځل تله وی زه ځم او اجازت یې ورکړه عایشې صدیقې تپوس وکړه د حضور پاک نه کیف اقول ما اقول زه څه وایم چې زه کوم وخت کې قبورو ته لاړه شم وی قولي السلام علیکم څنګه دی لکه السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر فإن شاء الله بكم للاحقون او كما قال بوي لکه هغه هغې ته الفاظ یې پوهېدو په یو مرتبه دا لکه عایشه صدیقه فرمایي چې ورور یې وفات شوی عبدالرحمن او په یو مکې سره خوا کې علاقه و دفن شوی نو ملاقات دی او بیا څه ویلي وی ورورې زه ستا د مرګ په وخت کې حاضروې ملاقات ته به نه یعنې ښه نه ده چې لاړ شي چې وس مې راغی او په خپله فرمایي وایي چې حضور پاک و زما پلار نو وایي زه به داسې ځمه او چې کوم وخت کې عمر ښخ شو نو اشد علی ثیابي حیابا من عمر نو د زیارت القبور د ښځو جایز دی علما شرطونه لګوي چې جړا پکې دي دا د دین دی جدع خدع پکې دي او دا تزین سره ښځې وځي نن سبا او چې دا فتنه وغیره پکې نه نو ستر وي نو بیا خیر دی والا فلا شابته وبه قال دا پرې د خپلو مړو زیارت القبور د پردو نه دې نه لاړ شي کاکا صاحب نه او پیر بابا نه او څه ورته ویل کېږي نورو زیارت القبور راځي د ښځې یو ځان سره ماشومان بوځي او تور کیلې په مخه کړي هلته دې منجه ورواني او دا غدای نه چیرې مینې او مالګې راوړي ته به ګنې حج نه لاړه او کجورې راوړي او دلته کې ته په کلي کې په خلکو ګرځئ دا د کاکا صاحب نه مې مالګه راوړه دا مې د پیر بابا مالګه ده او دا واخلې او دا صحاب بابا مالګه ده او دا پلار کې چې خلک راځي او چټي دا ګناه ده ورپسې شهان وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن سيدي مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واثبي قاتلك عني. یو نوی کې زیارت القبور معنا یو مسلمان انسان په یو عمل د پیغمبر سکوت تقریر وي صرف ګناه یې ورته وکړل چې د خدای نه یې وایي صبر قالت أخذ وتبيد عليه شاور لكليك عن بمعنى أفشى فإنك لم تخبر
في مصيبة الذي خذ ولا بين يحمد الإمام شاهد إنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت الزرع على البيغمبر مبارك الله إذا ما قلت فلم تجد عنده بوابين أن يخذ إلى أخي هذا مقبلوي بما بيجد أخو مبارك شان ما بطلب نبريني يس بوابين مولا فقال الدعوة تطوي لم أعرف كما يقول بين يدي الله رسول الله هذا يقول بإنما الصبر عند الصدمة الأولى أنت وتبي الصبر تلتوي عند الصدمة الأولى هذا التقدير ربما كامل صبر أغلب Jika Rustum apa sabar? Rustum am sabar ke kirashi. Kamil sabar ke kadir be ajar pe melali ke akan wakiri. Itu muhtarim muhtaj sabar tay. Jangan amar kuat. Dari hadis Nabi hadis lagi nama sari jawab. Jawab pada kita satu jawab dari dia itu. Tetapi orang mana? Dia di sama rumah syua. Dia jawab ada. Atau dia misal besok dia guna kai, atau guna ni mana? Dari Peygamber Mubarak cepat disebut biar pada pemerintah sahabat bagi jalan jasa ini. Mudahlah Fatih Allah waspi. Benda ta'ziyat amkul syida ta'ziyat ni sabar kau. Benda semalu megi kita dikhadi Peygamber Mubarak lo benar. Lo kedas yang alim yang masyarakat istagawi orang berudar udar. Benda Rasulullah Mubarak pukul darwajan dalam jemaah. وبالصبر في كامل صبر فلذة يولاد وبيسة مولاتين أغوى الصبر كذا كامل صبر والبسيطة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت لبعض بكاء أهله مولانا سيبو دua riwayat tadi ظاهر كتعارض الذين مخيوا تمهيد تدقنا شيء آية شيء كم وخيوا مولي كوشي ومجمدي والبسيطياري دي مولي تردي جلاد وجنا عذاب ملاوي ديو كنا دا يوم مسألة وهذا عائشة صديقة فرمائي كنا نمدا ولي جاري ديو صداقة تبناوي قرآن كي والله فرمائي ولا تنزلوا وآخروا بدروا ديو guna berpada tishbar dيو guna per singabar awal dekirali ke mereka nak stop program देखिए नहीं तो बदले दे makin dia kemudian mulai iman mulai ليس للإنسان إلا ما سعى حسب ندخل ساعد ذكري أو ساعد عمل دجرا ولا إلا ما سعى إلا ما عمل ما مذكر على السجن مولانا سيبوش عائشة صديقة وجدتها أو فتدابر حديث كراغلي إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ما غوي هذا ابن عمر خطأ شيء وإذا عمر مباركات ندي إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ندي إذا خطأ رسول الله مبارك فلا تريد يوم يهودنا مراوا نبغي بعد أهل جرل رسول الله مبارك فرمای إنها لتعذب أغيث عذاب ملاويك وإنهم ليبكون دي بجار سبتر كم وقت دي جاري أغا وغيث عذاب وبي معذب كتولي جار دين دي ويلي كده دا جراد وجن عذاب دينا أغيث عذاب دا كفر دا وجن دي أو دا وقت دي جاري ولي جاري فاقو معذب كافرين Nabi dia Ibn Umar kata syawin wala nasib membawayu Syekh Jamahir kesobrani Lagi pada kain dari Imam Bukhari murid Farasi dia menita jala banding azab terjadi perjalanan azab melayu bukan jala ada sedar guna ada celana ada kulit cele syakul juyu dari wanita siri kawan darbul hudud mafuna wahan rude wahan bagi azab melayu أول ما نسيبه فتبع إلى تجربات رسول الله أغلب السيبة مباشرة
دا تصویب دی د دې نه کومه جړه مراده ده وګوره د دې نه یا هغه جړه مراده ده چې دې مړي وصیت کړي پاپا به دې مړو وصیت کاو وی مړي به مې نه خواره وی ما به دې بجار اوس هم دا بوډاګانې ته ځانې توسکې دا خبرې کوي پلان کې مړه وه مړیړو چې جړل ته به وایې ګنې واده وپایي جاړو جړاو نه کړله ټول خاموش داسې سپېره مړی مې چېرته نه دي لیدلي ای ته خدای دې سپېره کا دا ستا بخت دی دا جرابه دا زړک دی دا ستا بخت دی نیولې دی زړی کوسکې دا خبرې کوي دا بوډاګانې ښه دی د دوی خو چل په دې کې چې دا جړه زموږ په علاقه کې یو بوډۍ وه هر کړي ته به یې جړه ما ورته تا دا جړه ده پردي مړي ته یا زوی ما د مې زوی ډېر زوی څوک د ما پخپله یو زوی مړو ماشوم و نو چې پردي مړي ته کېږم خپل زوی رامخکې کړم جړه پخپله راځي څوک وایي مړی خو به ګرمه وکړه نه د ګرمول وایي پیسې خلک ورکوي پیسې یو خلک ته چې پیسې ورکړې ویرګره وه ویرګره وایي زما مړي ته به جار نو چې هغه څنګه ورله او مړي ته یې وکتله نو بس واپس راغله هغه سړي پیسې خپلې واله ویې ولې وایي قسم په خدای که درته جړه راځي جړه رانله درته نو بهر کې خبره داسې ده دا هغه چې وصیت یې کړي نو که وصیت دې وکړو نو سبب شوې ته خو دا سزا په څه باندې شوه ووایه په تسبیب ووایه په څه شوه سبب شوه دی چې دا ګناه کوي ګناه کبیره او یا دا چې د ده په وطن کې رواج و چې خلک مړو پسې جاړي نو ده نهی عن المنکر نه ده کړی ده له پکار و چې نهی عن المنکر یې کړې وه چې ګورې که زه مړ شم ما پسې به نه جاړې نو ده نهی عن المنکر وکړه دا ونه کړه داسې شوه لکه چې دې پسې جړه راځلې نو ځکه ورته سزا میلاوېږي او که ده نهی عن المنکر کړي چې ما پسې به نه جاړې نو بیا درته عذاب نه میلاوېږي نو چې دا عذاب میلاوېږي په کوم سبب په تصویب کې دې سبب د جنازې او چې قرآن کې راغلی چې لا تزر وازرة مباشرت دی څه چې دی هغه دا دی چې یو انسان وایي چې زما دې زوی نه دا ګناه راواله او ماله راکړه ولا تزر وازرة وزر اخرى یو بوج والا چې ته په خپله ګناهګار یې د بل بوج په سر نشی اخیستی هغه مباشرت دی چې تا نه وایم په ځان کښېنم دا نه کېږي دا به الله کوي چې زما په ده باندې حق دی او دې را نه کړي نو زما ګناه به پرې ورباندې او که زما ګناه ني او زما نیکي به دله ورکړي او که زما نیکي نه د ګناه به ما بار کوي نو زه نه شم کولی لا تزر وازرة ان ليس للانسان الا ما سعى د ایمانیاتو سره تعلق د چا سره ایماني ځکه ډېرو ځایونو کې صدقه جاري ثواب ورسېږي نه راغلی صدقې جاري ثواب رسېږي چې یو سړي وي ښځه مې مړه ده او زه ورپسې څو کلو پيو کلو مې یو فی هذا لأم سعد یا مثلا نفلو کې ثواب بل ته رسېږي نو هغې تعلق د عقایدو د ایمانیاتو سره چې د بل عقیده بل له فایده نه ورکوي خلاصه شوه خبره اوس به راشي مولانا صاحب وکېده يعذب الميت ابن عمر د حضرت عمر ابن عمر خبره ټیک ده عایشې صدیقې خپل ګمان کړی دی اجتهاد د صحابي او ریت راوي حجت دی روایت راوي حجت دی سدي يعذب الرجل ببكاء اهل عليه اذا كان النوم فلوي انه من سنه د رواج ده هذا علاقه کې رواج ده نو یو او زمانه نه کړی لقول تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا نو دا باندې کړیو کنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول بدل ذلك تفوز في كتاب علاقه سنت او رواج ده چې خلک جاري ولې نه او پیدا لم يكن من سنته او کده په علاقه کې رواج د جړانو د نهي د منکر کړي مثلا یا رواج نشته نو کما قالت عائشه اولاد د وازره البذره يعني مباشرة تصويب ذات وهو كقوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها وقبل لشيء مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء خلاصة خبرها مالت مولانا سے پدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف و قرآن شریف و آیت الویل ہمیں سویلی درتا ادا سے قرآن شریف کی طرف سے وَلَتَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ نو خپل بوجو نو پردي دا کوم یو دې مراد دي دا چې سبب یې دا بل من سنة في
الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها. نذكر بلا نصوص دي منسرة نحاصل ذلك كالتسبيب للرواج أو ثامنة ونفلا من حيث التسبيب يا وصيتي كري أو كرواجنو يا من ذكر ذا نبياني كيني لو سبسيشا. وما يرخص من البكاء في غير نوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أو جنو حقا كنيدا جائز دي بيانا إلا كان على ابن آدم الأول أول ذا من حيث التسبيب دي كنري لو كنت سؤالو كنيدا هو ابن آدم أول فقابل باندي ولا تزروا مخالفة راهنا لا تزروا مباشرة تو ذا التسبيب أو مباشرة تنشي قولي الله أهم كيبيا ذي حق مع الله هنا أصلي بديبل بحجي شابته وذلك لأنه أول من سن القتل وبه قال حدثنا دار محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابني قبض هذا زينب ولا لي ما شو وفاة كذا قبض يعني قريب القبر سيقبض شابه يا يقيم الصيام يقوم حق قدره لشابه إن لله ما أخذ وله ما أعطى عنده إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى كما يقول الصبر وطلب ثواب يوكي ما أخذ منه وفي أمر ذكر أن الجلال وقتا دول ما بيبيع فسدما مجالما مجالي لو فأرسل زينب وتدبارا استاذر له قسم ورقه عليه إليه حضور باكر لا ريدي كان ما مقال رشيد فقام مصعب بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت رجال وصرفه اي الصبي الى رسول الله ونفسه سيتقطع متحركا ابدا اذا كذلك قال رابي حسبت انه قال رابي لك مشق من ديو لك مشق فرتيدي كنا ما في بلاس فرتيدي فبادت عيناه وقال صاحب يا رسول الله ما هذا؟ طب جلانا ما نكرد قال هذه رحمه اثر رحمه جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا قلت راشي نسترجع بيجي يعني خلاصة كلام ذا كذا كم جلانا ما نشوي دوايا نوحا وير شيء مفاجئ لو تبصيشا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا طليح بن سليمان عن هلال بن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت جنازة ابنتي مضاف مقدر كما قال ورسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس من القبر قال فرأيت عينه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يبارك الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فنزل في قبرها وبه قال حدثنا دار قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بمكة وجدنا يشهدها وحضرها دفنها أو حاضر بيت ابن عمر دفنها مضاف مقدر ابن عباس حضر ابن عمر ابن عباس مياس كيوما يا جو سركينا سميا برناهي وفيا مياس كشو وجلس إلى جنب فقال عبد الله بن عمر عمرو بن عثمان لا أشاك فورا في سنة كذا خلق الجيران رسول الله قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا قل ابن عمر فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك فكان بعد إذا خبرني لا يعذب ببكائه أو لا يعذب ببعض بكائه هذا كذا بكاء بعض مرادة يا ويجي كنا ما رتوه بالتفسير ثم حدث ابن عباس حديث بيان لا هو ابن عباس وتوي في صدرت واقص من سنة عمرنا مكينة حتى إذا كنا بالبلاد مكينة بروته إذا هو الذي عمر ملاقيه قافله سلا يو في كرد سوري لاندي وما تبي تذهب لا تفضل ما هؤلاء الركب كما ترى كبدا قال فنظرت فإذا صهيب عمر قريب دوستانا فأخبرته ما خبرك صهيب دي وقال ادخل لي مالي وبلا صهيب ترى دخل مرقول فرجعت إلى صهيب فقال ارتحل سفرك فالحق أمير المؤمنين بدأ يصرف دونه وجد صهيب وعمر دوستانا وعباس أسرى دخل المقصد فلما أصيب عمر قال أصيب شعروا لقيده داخل في صهيب يبكي في ولده ولد دوستانه وأخا وصاحبه عمر رضي الله عنه أتبكي علي أقد فتر حديث نوا ورد أخو الفاظ داخل إيه كتبير دا وجه دا الفاظ نبي أو أسوى كذا مارورا ندا خير دي أقد جاء چني وصر ويا روردا هذا أبو بكر كرام رسول الله مبارك تسوي أقد نبي وصفيا وخليلا صرت حيا وميتا وكان شيء أوصل الشجر والد لا أمان له وقد قالتم إن الميت يعذب ببعض بكاء بعض هذا إذا وصيت كان رب على حكي دار وجه نهي نيكره
قال ابن عباس بما مات عمر ذكرت ذلك لعائشه ويرحم الله عمر والله ما حدثهم دين دي نو كتبه كده څنګه ودا د خپل علم او د دې علم دا چې دا خو لا تذرو سره متعارض لري نو څنګه پیغمبر یو حدیث قرآن سره معارض وي ان الميت ليعذب المؤمن ببكاء دين دي ولكن رسول قال ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اخيه كافر لم يقل مسلمان لنا وحسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى قال ابن عباس والله هو أضحك ابن عباس دا غدا عائشة لقول تصديقه بخندو جلاح والله راولي وشي الله غير اختياري كم شي راولي فغي عذاب ولي لكن من واو شي الله راولي أغا غير اختياري دي مستثنى دا كما يوجه آياتي بعد بروالا قال ابن أبي والله ما قال ابن عمر شيئا ابن عمر ذكر خبره ونكا خبره زيادتوننا وبه قال حدثنا اسماعيل بن خير قال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا ميساق وهو الشيباني عن ابي برده عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال موسيب عمر جعل سعيد يقول واخاه فقال عمر ابا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يقول في بكائه او په حضور د صحابه کې وی درو چې انکارونه کوه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر بها عمرة بن جابر الرحمن انها اخبرتنا سمعت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عليها اهلها فقال انهم لا يبكون عليها وانها تعذب في قبرها باب ما يكره في قيامه تعرض منيستها الميت وقال ما ذاكم يبكين على ابي سليمان او حسن يا حلال نو د کوکانم د صرف الفاظ بدل کړه نور شي یو دی وقال عمر دعهن پرې دې خلق درا يبكين جو جاري ابو سليمان خالد بن وليد وكما جرى ما لم يكن نقر چې كما جرى کې نقعني نقد شغط يا لقبكني وتخفلوي نقع كراب على الراس توي بسرون خوري لقد شغط وي چې شغفكني او قراب بصرنا لي بل يراني شق الجيوب او ضرب الخدود دي نو دينا ما باندې کوي دا خو غیر اختیاري خامخاله دي هغه کې ول نکي لازم داسې بسوکي چې بلاري مرشي زوی مرشي او سترګو نه بو کېونه دي د پیغمبر نه دی صلى الله عليه وسلم وقتيشا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ابي بن المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي حديث عبد الله بن عمر بل حضرت عمر هذا مغيرة بن شعبة جواد لا نجي عمر خطأ هذا مغيرة بن شعبة شابة مولانا سلي ليس ككذب على اهل من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا عائشة صديقة خبر مشهورة شيء وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينهى عليه يعذب عليه يعذبوا لمن ينحى بعذاب من لو جيت مړلې بما نهى عليه اقول الفاظ بدل صحابي بدل مفهوم يا ودي شابه وبه قال حدثنا قال قال بني ابي عن شعبة عن قتادة سعيد بن مسيب بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نهى عليه تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة قال وحدثنا ادم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه باب وبه قال حدثنا كتبه في شعبة خدا مرسل كنا وقت لا شعبة قتادنا قتادة سعيد بن المسيبنا أغد ابن عمرنا أغد رسول بكلارنا جو عمر دي أغد رسول الله مباركنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ترجمة الباب كده كان باب كشف الميت كراهية كشف الميت إذا مسل به باب كراهية كشف الميت إذا مسل به ده كم مړي مخ خراب شوی امر چې مخ روغي بیا مخ خراب شوی یا داسې دې زمانہ کې بعد مړي داسې مر کې مړي چې غریبانات کې بعد مخونه خراب دي مګور نو باب کراهیت کشف المیت اذا مسل به سموي كراهية كشف الميت إذا مسل به لو تبتين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنتظر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء به يوم أحد قال مسل به حتى وجاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت لي أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله مبارك ابوي تدونه جميع من كده شابتي فسمع صوت سايد فقال من هذا فقال من هذه قال فقال بنت عمرو كده عمل رد وخبور ده فقال فلما تبكي ولا تبكي فما ذا جماعه تسلوا بيدها تابعا مسائل مستل يوقع يودا چې موږ د صحابه کې پټاوه دیم کې مستشفي نه وګوري
دریم دا که څوک ګوري منې کړه او څلورم څه جړه هغه نوحې والا خانه ده او پنځم څه کرامت بعد الموت دا دې په دې مړي باندې صحبات جوړې شه فرښتو کې تورې کړې په وضع دا خو د کرامت شو کنه ورپسې شه باب ليس منا من شق الجنوب ما ویلو دا هغه د کې استعمالي کې ګناه کبیره شابه دې له من ادبنا وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان اليامي عن ابراهيم عن مسعود بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لتم الحدود وشق الجنوب وذهب الى جاهليته او یادا زجر ورته زمونه بالکل نه یا جعل الناقص بمنزلة معلوم کې مسلمان نه دي ناقص دي ها باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مرسیه درحم دعا یا درحم خبري بنصر کې ویل شي او بنظم کې ویل شي ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه اصل کې رسا يرسي د چا صفت کوله ده دغه د دې مړي صفت مراد ته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو في عام حجة الوداع من وجه اشتد بي فقلت اني قد بلغني من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلث مالي قال فقلت فالشطر فقال الا ثم قال الثلث والثلث كبير او كثير انك ان تذر وسطك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك ان تنفق نفقا تبتغي بها وجه الله لله اجبت بها حتى ما تجعل في امراتك قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلوا على اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا ليست به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتقى بك أقوام ويزول بك آخرون اللهم انزل أصحابه هجتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البارث سعد بن قبطة يرسي له درحم دعاء ولا أخرى يا يرسي له خصفاته ولا ذكر قلب لأن ما تبما وصراش مولانا سيبا فابن ماجه کی حدیث کو مستد احمد کے ابن ماجه کے او مستدرک کا حاکم امراوڑی دی عینی لکھنی دی بعینی حوالہ در او حاكم صحيح على شرط الشيخين الفاظ سدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراسي كما المرسية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظ يأتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراسي مرسيون من معصوم ابن ماجه کے ابن ماجه حوالہ ورسول مستد احمد او حاکم او مستدرک کې راوړي دي عیني وای او صحیح على شرط الشيخين نو في عینیه مقبل تطبیقات لدينا جواز معلوم او دارنګ رسول الله مبارک جواز دا نه دي د ډېرو وړو صفاتونه کړې دي لکه ما ته د حضرت جعفر صفات نه کړې د له جناحان د حضرت نجاشی کې اصحابو دا صفات نه کړې عبد صالح وغيره وتویلی ډېر صحابه وکړي لاغي جواب بدلو کوي چې مرسیه لا هغه مرسیه د مراد دي چې په هغه اوصاف او سره چې په هغه مړي کینی هغه مراسي د مراد دي چې په هغه اوصاف کې په هغه مړي کې دي مبالغه د مت کوي پکې او یا د جاهلیت د زمانه مراسي د ګناه په الفاظ کې د الله نه شکوي پکې کوي د الله نه کینی پکې هغه مرسیه یا هغه مرسیه چې هغه د ویر او د نوحې سره یا په بعض نظمونو کې مرسیه وي او هغه نظمونه د ګناه نظمونه خلاصه د کلام څه یو هغه مراسي چې باندې دي چې هغه په هغه الفاظو کې هغه مېت کې هغه اوصاف نه یا د جاهلیت د زمانه مراسي جاهلیت یو په جنتانه د جاهلیت دا چې د الله نه شکوي پکې کېږي او بیرې پکې او یا هغه مراسي چې هغه د نوحې سره او د ویر سره ملابسې وي بس که نظر وي که نظر کې وي دا اوس ورپسې انشاءالله باب ما ينهى عن الحق دا جواز بل دلیل کو دا روان دي روان په دا ورته بل مهمه چې رسول الله مبارک هغه چې نه کوټه دوه واو نو دا انصارو کې د یو بل مرسیه ویلې وي بما تقاولت الانصار نو هغه مراسي د پیغمبر په مخ کې وی کنه رسول الله مبارک په انکار نه کړ دوی په سره نو د جواز روایت ډیر دي خدا غینه می جواب درته او شابه دي ما ينهى عن الحق عند المصيبة وقال حكم موسى حدثنا ابن حمزة عبد الرحمن بن جابر قاسم بن محمد چې میره به مړ شو نو ډیزنه بسارو خراب او دوی په حسن سپو اوره دریا کار لورو شابه دي
قال حدثني ابو بردة بن ابي موسى قال وجاء ابي موسى وابو موسى وجاء فغشي عليه وراسه بوجه امراه من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما قام ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه والحالقه والشاقه باب ليس منا उस देर जो माह के मौलाना साहब इच्छे हुई हाल कसरत इशाका ग्रीवान नहीं हां باب ليس منا من ضرب الخدود وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الاعمش عن عبد الله بن مرة المسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق ودعا بالجاهلية باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة وبه قال حدثنا ممن تکلیف نہ کہ مڑے دینا لو قصا ہوتا دا شکوی او گیری دا جاہلیت ممنوع ہے قال حدثنا ابي قال حدثنا مسعود عبد الله بن مرة المسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب من جلس عند المصيبة وقال مصیبت کو کیا کیا مخکې غنوي غیر دا غیر اختیاري دي جواب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني عمرو قال سمعت عمر رضي الله عنه مخکارا کوا مبارک بل روایت کې مخکارا کوا دلی چې چېرې وي ورونه وي او خلق تخکارا کې دې درمنه لا مخکارا کوا ها دا خو نه دي غیر اختیاري ودي پروا نشتا او اختیارات قصدا بنخکارا کې ها قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد بن حارثة وجعفر بن رواحة حديث يجب الإجابة جلس يرى فيه الحزن وناس من نساء اشتد الباب شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر ذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فتابت ثم اتاه الثاني لم يطع عنهم فقال ان انهاهن فاتاه فقال والله قلبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت انه قال فاصب في افواههن ترى فقد ورغم الله عنك فلم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل تفعل قول ديوانه جوړ او پرې نه په پیغمبر تکلیف نه بار بار راځي وایي جعفر خدای جاري په کوم څه دي په دې خپه کې وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم بن الاخر عن انس رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين وجد القراء فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قد وشد منه فما لم يصب حزنه من المصيبه وقال اظهار حزن څه چې وسره فریادونه وسره کې نو که چاته وي جوړه کړې خپله دا خو هغه غاړه هو چې را مو په پړه په ځان کړه په دوا درونه خو مو بهږي پرواز نه هغه خاطر کې جوړه وقال محمد بن كعب الرجاز والقول سيء والظن سيء وقال يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم انما اشكو بثي وحزني الى شكايتكم بدتنا بها وبه قال حدثنا بشر بن الحكم بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اشتكى ابن بما رضي ابو طلحه قال فمات لي مرشو فذات حال في كنت خارج المصلى فلما رأت جبول الخضر كأنه مات او ذيك خاوت لا روان يا خدای صحابيات ساجي وخلق تناشنا بحديث محمد خلق صحابه ويدونا اذا بچيت صحابه ترى ورد الدورة كيف خلوي انه مات مهيئت شيئا تيار شيئا ذاك ذاني تيار هيئت نفسها شيئا ولخاون دير رمان يا اخوان ملك ونحت وشمي اخوات فجانب دبيت بدقش بدي منشو بدقش بحاول بالروايات كراني فلما جاء ابو طلحه قال كيف الغلام؟ قالت قد هذا نفسه سيف على هذا وهو زوجينتين لقد ذكرنا الذي سمعنا سيف على هذا يعني دمشق الدنيا ذا كلام الدنيا ذا كلام نسجم سا قرار كبس منشو او داغت سمعنا واغ اختلاف جوړ شوی وارجو من درم کې دمه شوی دا مطلب و چې بیماری نه دمه دی جوړ دی د دې مطلب دا چې د دنیا د کړهو نه دمه دی آخرت ته تللی او ګمان کو به جنہ صادقه په اعتبار د ظاهر باطن کې هو صادقه او صادقه په اعتبار د ظاهر یعنی چې دته کما اوروله هغه کې صادقه قال فبات شپته رغلا بوتنها څنګه شپته رغیمه فلما اصبح بسبا کې داخل جو غسل یو پوسه مغادره کوي جمعوکلا یوتشو فلما اصبح بسبا کې داخل شو وینا بل فلما اراد بیا مغادره کوي ان يخرج نو علامات انه قد مات زه حیران مولانا صاحب چې دا مې سولې په پاک کې عجیب خزا یعنی چې ویل چې امر شي نو کدور سنی جاړو وکړه جړا سترګې به سری دي کنه هغه مونږ
خاون به بناتم سترګې لري او کته خاون دې بارو نو جړلې وي نو چې جړلې گاونډي نه خبرې رشتہ داران نه خبرې دا چې څنګه د چې نه گاونډي خبر کړې دي نه ولې چې خامخا ته خبرو ابو تا خبرې چې گاوند کې موږ چې خامخا خلک راچېږي نه خپل پر دې خبر کړې دي نه پر دې خبر کړې دي نه گاونډي خبر کړې دي نه د خاون خپل او نه خپل چا ته نه دي تاسو کې خبر کړې وي نو لازمان براتل ابو تا خبر وړي کار نه کوي اوسترګي ابن دې سره کنه چې خاون دې تاسو کې په سره د استرګي دې باندې سره دي ټول ځان قابل کړي ولې چې د خاون مېجه دې لري مدبر نو کله وتا له بیا په دې کې باندې چې کولی ټول دې باندې پرېږه دې دې غلي وجه او بیا خاون له خوب خراب نه سفر نه راغلي صار او چې ویلا بل بیا باندې کې روان شو بیا وتا الله فصلى مع النبي ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان خدمه ما هو جماع ولا فقال لعلك الله ان يبارك لهما في ليلته قاتل بقريب عليك بركات وفي خير كثير قال سفيان فقال رجل من الناس عباية من رفعاله ايه قريب ولا لاغي في وسط انها بشي ورفعته ما شاء الله او قرأت 9 اولاد او كل قد قرأ القرآن حافظات قارئات القرآن قال قريب بركات وفدي جمالنا باب الصبر عند الصدمة الأولى قال مؤمن الدار ويوم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات يومنا او على ما عيني ولي كلي بالروايه مداغه تطبيق فخفل کړي کدا هو ځامن دوه جوړه وي هو ځامن دوه او ینکه حافظانه وي او لکه ورپسې انشاء الله أولئك عليهم صلوات من ربهم عيد الانبي دوي لکه یو په سره برابر عدالي باندې پیژنه کړه لکه د اس یو طرف ته وګوري یو بل طرف ته وګوري او د پاسه چې کوم بیاس کې پرته هغه د سرباري وایي أندي أو أندي أو بس دنيا ذلك سرباري ونعم العزان ونعم العلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون معلمة شمسولة سيبردي معنا كل سا شكون بألا تفيش إيدوني لك خالدة جبان تفيش أولئك عليهم صلوات من ربهم دا يو انديشو يو اجرشو يو ثواب ورحمة دا بل انديشو الگ پيگه فخبرا وأولئك هم المهتدون دا غعلا وشوا پيگه فخبرا أولئك عليهم صلوات دا يوشو صلوات مراد خاص رحمة ندي ورحمة عام رحمة يا مغفرة الذنوب دي وأولئك هم المهتدون إيمان ببري صراط مستقيم جيكم مبتلي أغفر سكيكي وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة والصلوات يوم عندي ورحمة بل أو مهتدون على علا وشفاء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين شاب جبلي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزون إنا بك لمحزون خير ذا جاهل ثم التولي تقليل قام هذا البادري والبسيط جبلي وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع العين ويحزن القلب وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا ابن حسان قال حدثنا قريش وابن حيان عن ثابت عن بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف ابو سيف بن سوقو اندرو الجلوار زيتنا لابراهيم زيردا مذكر مرضعي خاون طويل كيږي داغي خاون د مرضعي ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بچو ده اخيري بچو ورپسې جمالانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخل عليه بعد ذلك وابراهيم يجد بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله فقال ابن عوف انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال ان العين تدمع والقلب يدمع الا ما يتعقل وان فراق ابراهيم لمحزون رواه موسى عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم
باب البكاء عند المريض. ممنوع ذهابة أو حندا ولكن خند شابتين. وبه قال حدثنا اسمه بن وهب قال بني عمرو عن سعيد بن حارث الداري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سافر فقاله فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غايه اهله قال قد قضي فقالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال تسمعون ان الله يعد بدم هذه الجراد استربنا ديك تنشتا ولا تشغي والقناد شابتين. ولا بحسن القلب ولكن يعد بهذا وسع الى لسانه او يأمه ولا جب تشغي وبالتي شابتين. وإن الميت يعد ببكاء أهله عليه وكان عمر يدعو فيه بعصا ويرمي بالحجاج ويحكي بالتراب. قال ما ينهى عنه والبكاء والزجر عن ذلك. والزجر على ذلك ترجمة الكلام. كتب جاري منيكا شابا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن عبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فتخرج فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتن وذكر أنه لم يطيعه فما انتهى إلى أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبنا الشرك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ في أفواههن من التراب فقلت أرغم الله وحكى فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بن محمد عن أم عتية رضي الله تعالى عنها أنه قال أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند الرياض ألا ننوح فما وفت منها امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. باب القيام للجنازة. قيام للجنازة حكم دي ورا مولانا في وصلي جنازي تديل ودريجي كذا جنازي لو جوارك طبعا عند كل مسلم طبعا بالكل پیغمبر مسلم ده پیغمبر قول دي في جنازه في وصلي ديل ودريجي اتباع جنازه کوم بالاتفاق جائز ايش خبر تبي شيء على هذه الناس جنازه لا ودي قدر صدقه اذا جنازه ورا جنازه لا جوار یا په مقبره کې ناس ته جنازه راغله او دې قدرت صدقه یو جوړ چې دا جنازه تو ځکه په اتفاق دی د دې لپاره ودرېږي چې اتباع د جنازې په بلاره کې روان دي په اتفاق دی لیکن تعظیما ودرېږي جنازه راشي او ته وته ودرېږي نه وګور کې او اصل مقبره کې ناس ته اتباع د جنازې نه کې دو گور کے او جنازه لا تیار نه د خلک پوری باندې یا پداله ناس دي نه د توی را ده نه د کټ دا نیولو او اسی وته وته درې صفه نو احمد او اسحاق دې ته مستحق احمد او اسحاق ته وای مستحق او په صحابه کې ګڼ شمېر صحابه دي لکه عبد الله ابن زبیر رضی الله عبد الله ابن عمر رضی الله عبد الله بن زبير عبد الله بن حضرة أبو هريرة كم الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير حضرة أبو هريرة رضي الله عنه أو دارنگے أبو سعيد الخدري أبو موسى الأشعري سميات حضرة عبد الله بن زبير عبد الله بن عمر حضرة أبو هريرة حضرة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حضرة أبو موسى او تابعین ہو سکتا ہے غیر تابعین لیکن ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور دیکھو بلا صحابہ کرام کی تغیبنا قیام ثابت ہو واقع قیام خص منصور شوه بس وقت ما روایات کی بگے یو روایت کے دادی اطلاع رأیتم الجنازة تقوم کہا قدرے گئے شتبہ کے روایت قدرے اور لیکن نسخ صریحی پکی موجودہ دا فمسلم کے براکی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت وغیرہ مسلم شریف کی پسند صحیحہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا بالقيام إذا كما نسمع مولانا صحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالقيام مقتبه أنا كان يقوم في الجنازة
إن النبي كان يقوم مدرسة فجنازك ثم جلس بعد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد. أو بل ذكرني كان يأمرنا بالقيام في الجنائز. كان يأمرنا بالقيام فقيام فجنازك بحكم ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس على الحاشية الإسلام. أهو فتح الباري بكتل ذو العلم بكتل وداخل الحاشية الإتباع في الجنازة جمال سوي فكير مولانا ويقضايات بذات أخذ منهم الحسن بن علي أبو هريرة بن عمر بن الزبير وزيد وذهب إلى الأوزاعي أحمد وإسحاق يا دني أو ذهب مسيكا حديث من باق يقول في عن علي أنه كان يقوم ثم جلس بعده عند ابن حبان في معي كان يأمر بالقيام ثم جلس بعد إمام الجلوس غيره وصبرات مولانا سيبيون من خبر لك كاجي ورا قيام في رسول الله مبارك كلام مخفي وجه نديبا كتبت هذا الحديث على ممكن ده يا احمد يتحق الحديث دي بس اي ركن وزبلا ورا لا قيام سيدنا بارك في پیغمبر حکم كاو ورا هذا تعظيم ده لكن بل ذلك دي كده يهودي جنازه ده پیغمبر ودرېده ده به تطبیق ده کوم دی یو چړي راسپای لکه چې مدرسې ته راځي یو سبب یې سیکل دی چې باغې ولا بلې موټر سیکل بلې موټر دی بلې فلک کوټ دی بلې رجاله موټر نه پکو ولا ډېر اسباب دي رجاله موټر نه ماته ګورا یو سبب یې دا دی چې تعظیما مسلمان اکرام مسلمان بچون کې نه پکړو ویم سبب یې سو دویم سبب دا چې ودرېګا کټ لوګوا دریم سبب یې سو ودرېګا جو تر جلا وکړه او کته يهودي نو یې د کوم دی خبر دی يهودي ته نه ودرېدلو هم هغه فرشتو ته ودرېدلو چې ورسره رواني دي عقاب او بل سره دی وې دی له ودرېدل چې جنازه مفسر دی نه کېږي يهودي او بل کې سره دی وې له ست نفس یو نفس خو دې کړي ثم بتعليق لقد فرض خلق پیدا صدیو کړي اسبابي تعالق له تفقه او تکله جمعه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن ابي من عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا حتى تخالفكم قال سفيان قال زهري عن سعيد بن ابي قال اخبرنا عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد حميدي حتى تخالفكم او توزع او حتى يكون جسد تو اراده تکفر لك فاعل او يا توزع عادات فجنازه کے ناس حتى توزع قدرك ها باب متى ينقض إذا قام للجنازة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن نافع بن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا فمعها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توزع من قبل أن تخلفه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا ينقض حتى توزع ومن تبع جنازه فلا ينقض حتى توزع مناكب الرجال فان فعل ومن بالقيام وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابن ابي زيد بن سعيد المقبوري عن ابي رضي الله تعالى عنه عجيب خبر وکړه لکه مروت ولا لکه مروت ما ته وی جنجال باندې ولې مې وایي وی انت خلق خامخا جنازه ته ودرېږي ټول خلق ودرېږي جنازه چا ودرېږي لازما دوی ما د خلکو ته ودرېږي ضرورت نشته چې کله جنازه کېږي بیا به ودرېږي وی خلق را سره دونه مخالف شو مولانا صاحب چې بعض خلکو را باندې ګوډونه ووایي دا د هغه الفاظ نو ما ته ستا خبره هغه خلک باندې په اعتماد کوي هر څوک چې ستا په خبره اعتماد کوي نو ته مهرباني وکړې او تقریر کې دا ووایه ما ته لوی مشکلات دي د جماعت دغه نه مو اسلام د امامتینه او دا باندې ګوډونه وایي جګړه جوړه مې بولیا ټول درېږي نو مې لکه دره د چل خیم کړه د خدای نعمت ته نو بله جنازه تیاره شو پکې ووایه چې لکه خدای مو بخښه ستاسو ما یاد کړه چې هغه راته وایي ستاسو خبره هم ټیک ده زما هم ټیک ده هر پرې پوهېږه ستاسو هم ټیک ده زما هم ټیک ده ما چې ووایي نو ما وی چې مو درېږې د هغې مقصد ده چې مړي ته مو درېږې
حدیث کې معنا راغلی تاسو چې وې ودرېږئ نو خدا دې کټ ته ودرېږئ چې کټواله وکړي تطبیق اوله د خدای بنده چلو کا هلکو ته ووایه چې خاملم کړی یار ما خبره غلطه کړې وه ما مطلقه کړې وه دا چې خطا شوې وم مطلقه کړې وه زه خطا شوې وم چې ګنې مو ودرېږئ نه ودرېږئ دې کټ ته کټ یو ځای ثواب دې پکې خو یاره مړي ته مو ودرېږئ هغه منسوب زموږ مذهب ته نو په دې به تطبیق راشي نو ګوره اوس هم ګورې بعض علاقو کې هلکه شته دی کې مربوط کې دا مربوطیانو مربوطیان خو پکې ډېر دي شته دي دا رواج نشته ما ته خو ووایي چې هغه داسې وه دا بعض علاقو کې رواج دی چې سړي ته تللی وم پخوا هلته زما یو شاګرد و هغه وی صاحب دلته کې چې مقرر ته ملا دي خر به بولي مې خر سره بولي ولې خرم جنازه کوي څه وی نه دونه څښاک دي چې په اوږې راوړي نه شي دې ته مې جنازه وایي هر کله وایي ته مړ شوم او پې مې وغځولی دې ته مړی وایي چې ښه زبردست مالي ورسره اخونج تو کوئی جال کر دے نہیں نہ کوئی ڈوان نہیں ساتھ پکڑی رہے وقت ملی کوئی جال کر دے نہیں اور جدا سے درمیان نہیں کوئی موٹر جنگے دے اور جدا خدای اور مال پکی بھی بس جنگے دے اور جکا مخددا سے ساتھ بات پکی نہیں یو بدنی رکھنے کے مزہ چنکے اڑے دے تاسو دا تعبیر پکې او چې دا چې بوډا سړی پړي څه پکې نه وي موټر سایکل جګې ده دا د خپل کوډ ورځي تاسو شي په خبره نو پسې دا قال كنا في جنات البغد ابو هريره بن مروان فجلس قبل ان تصلى فجاء ابو سعيد قال فقال بن مروان فقال هذا هم بخاري ترمذي كتاب باب الاسقاط في الجنات باب الصابون في الجنات باب القرى في الجنات باب الجانمات في الجنازة خدای ته وردا کته یو مجته ونه دي دغه دې کې راغلي ورپسې شاه فقالت فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال ابو هريره رضي الله عنه صدقا فمن قام بجنازه يهودي وبه قال حدثنا معاذ بن قتاده قال حدثنا هشام بن عبد الله بن سبيل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر بها جنازه فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها جنازه يهودي قال بذلكم الجنازه وقوموا وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قال اليه قال يسيرني فمر عليهما بجنازه فقام فقيلهما انها من اهل الارض فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقيله انها جنازه يهودي فقال ليست نفسا وقال ابو حسن عن الاعمش عن عبد الله بن ابي ليلى قال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن شاكر بن ابي ليلى قال